الرحمن الرحيم الله الذي الله غزات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکې وانزل من السماء ماء او نازلی د اسمان نباران فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فسرا زرغونی پاغی سرا روباسی پاغی سرا کئی پاغی سرا هر قسمه د فیدی سیزونه د فار د رزق ستاسو وسخر لكم الفلك ستاسو د پاره تابع کړي دي کشته لتجری فی البحر بامره چې هغه رواني وي په دریاب کې ستاسو د کار د پاره وسخر لكم الانهار دک شانتی تابع کړي دي ستاسو د پاره اوبو وسخر لكم الشمس والقمر دائبين او مسخر کړي دي تاسو د پاره نور او سپوږمۍ پر لپسې وسخر لكم الليل والنهار دک شانتی تابع کړي دي تاسو د پاره شپه او ورځ وآتاكم من كل ما سألتموه او درکړي دي تاسو له هر هغه څه چې تاسو ته ضرورت او تاسو غوښتو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا او کچری تاسو شمیرل غواړئ نعمتونه د الله نو ګران دي ان الانسان بشک انسان چې دی لظلوم ډیر زیاتې کوونکی دی په خپل ځان کفار او ناشکر دی الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې دومره خپل احکامات او ثبوتونو دلایل نه پس تاسو د هغه ذات په باره کې خبرو کې چې دا دوره خپل قانون او نظام کم ذات وضع کړی دی چې د هغه ذات هغه قدرتونه او د هغه طاقت او کنټرول هم لغون ته ذهن ترشي ولې د انسان دا فطرت دی چې دی یو کس له توجه علاغي ورکي چې د هغه کس سره انټروډکشن وشي تعارف وسره وشي چې دا څنګه کس دی او دته په کیسه کوالټي ښکار شي نو دا غې نه پس دی دا خبره ته غوږ دی دا د انسان یو کمزوري ده که یو انسان هر څومره اوچت دی یو کس هر څومره اوچت دی هر څومره قابل دی خو چې ته پیژنې نه نو ته هغه ته نه کینې نه پاسې او نه ته هغه سره خبره اتره کې خو چې کله تا سره د هغه پوره تعارف وشي چې دا کم سوره سړی دی د اختیار څومره دی د علم څومره دی او د حیثیت څه دی بیا ورته ته کینې که د هغه شکل صورت ارسي وي الله پاک د انسان چونکې الله پاک پیدا کړی دی الله ته دا فطرت معلوم دی الله وی دا قانون چې تا د کوم ذات را لېږلی دی د هغه ذات هغه قدرتونه خو لږ وستایه پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د 9 کالو په مکه کې قحط راغی قحط په څه شکل و بارانونه نه کېدو د اوبو قحط چلاول نه خلکو خپل طریقې وکړې لیکن باران نه راورېدو نو د هغوی به اخري یو طریقه وه چې یو کار به نه کېدو نو د مکې چې کوم سردارانو نو د جهالت یوه طریقه وه هغوی به هغه طریقه وکړه د هغې نه پس به هغه مسله الله حل کوله او هغه طریقه د هغوی دا وه چې د یو څاروي وینه به په یو بالټي کې راوړه او هغه بالټۍ چې دی هغه به کېښودو چې څه به سرداران به هغوی به راله پای کې به یې لاس کته کو چې د وینو سور شي او بیا به هغه اوچت کو قسم به یې وخوړو چې مونږ به تر هغې پورې د بیت الله شریف دیوال نیسلي او غلاب به م نیسلي تر څو چې الله دا کار نه کړي یعنې الله پاک د کور لا دا مونږ بل رضوي او را روان هم دی بیا به ووایو چې ابراهیم علیهم الصلاة والسلام چې د الله نه سوال کوي نو هم الله ته وي خدای پاکه چې دا خلق دا ستا د کور ته راشي ستا عبادت وکړي الله پاک د ابراهیم علیه السلام دعا داسې قبوله کړې ده چې د هغې اگر چې کافرانو لیکن دا خو هر یو کافر مني چې لوی خدای خو شته خو ورسره شریکانان جوړي نو دا د هغې طریقه وه چې هغې به هر یو کس به راته بالټي کې به یې لاس کته کو چې د وینو به سور شو نو هغه لاس به اوچت کو موږ به تر هغې پورې د بیت الله غلاب نیسلی او بیت الله پورې به انخدي یو تر څو چې الله زمونږ دا کار نه دی کړی نو د دې قحط لرې کولو دپاره او د دې باران د راورولو دپاره چې کوم دی نو ټول سرداران د مکې را جمع شو هغه وخت کې 22 سرداران وو چې په هغې کې ابوطالب صاحب هم په هغې کې چې کوم دی نو
دا ابو جهل دی او عتبه دی شیبه دی دا ټول د سیل دی راله بالټي وینې راوړو پای کې لاسونه ښکته کړو او قسم یې وخوړو چې تر هغې پورې به د بیت الله د غلاف نه نه خوځو که موږ هلته مړوم شو تر څو چې الله په موږ باران نه دی راورولی او فیصله دا وشو چې د شپې د 12 بجو نه پس به ځو او دا عمل به کوو نو چې کله ابو طالب صاحب روان شو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم راپاڅېده ورسره ورته یې ویې تره کوم خوا ځې هغه ورته وی رواره تا ته ښه پته ده چې باران نه ورېږي څاروي مري اوس په انسانانو شروع شوې ده موږ سره په مکه کې اوبه نشته دلته کې دریاب نشته خو دکه د باران اوبه موږ ځان له جمع کوو او باران نه ورېږي ټولو سردارانو قسم خوړلی دی او لاسونه یې سره کړي دي په وینه کې چې نن به ځو بیت الله شریف ته به هلته به پرېوځو تر هغې به هلته پراته یو تر څو چې باران نه راولي که نیمړه به شو هلته دومره کلک یقین یې وکړي خو د طلب او د توفیق خبره ده اکثر مونږ کوو که نه چې د یو بنده طلب نی نو الله ول توفیق هم د هدایت نه ورکوي چې دومره زیات یقین مو دی په هغه رب باندې نه خو بس هغه رب یوازې ومنئ که نه دا یقین یې پرې و چې هر کار هغه کوي خو په دې وړو وړو باندې نعوذ بالله هغه خوشحالي یعنی موږ ته پته وي چې هر یو کار زموږ په محنت کې خو ذمهوار شته د هغه ذمهوار نه به طلب کې دا زمونږ په ذهن کې یو اعتراف راځي چې بای ذمہوار شته حالانکه د الله نه ما سوا بل ذمہوار نشته په دې وجه موږ د کارونو کې مسلیم جوړیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وتوی کاکا جی ما ځان سره بوزا او ته بچیل تاسو څه کار دی د مکه غټ سرداران دي او د خو ته نشو ویل چې به وقوفان دي اخو چې کوم ځای نو بس هغه خو یو خبره کوي هغه مشران دي هغه ځان سره وړو کې کم ځای پری ای هوی کوي نو مونږ یو او خو هر کار په بدمعشي کوي مثال نن سبا زمونږ د پښتنو دی چې جنازګاه ته لړ شي د پاره د جرګې چې خدای پاک ته ته جرګه کوو چې دا کم مونږ د رور بایي یا زمونږ د خور مور راغلی ده نو دا وبخي او بس پکې د چا کوي بس پکې د لوګانو کوي د وګو کوي د ګرانې کوي پټرول داسې ډالر داسې پلان کې داسې ته رومبه تکبیر به ترې لړ شي دی ولا په پټرول او په ډالرو کې لګي نه الله پاک وي تر اغلی سله ته چې جنازګاه ته رالی نو خو ته ویریږه لږ د آخرت په باره کې سوچ که بای دا سړی خو هم پرون ژوندی و دی خو هم زما په شان بې پروا و نن دی لړو نو که زه هم بې پروا لړم زما به څه عادت دا په موږ کې د جهالت هغه طریقه ده چې پروت موږ ته لاش دی او موږ چې کوم دی نو بس صرف دی له تلي یو چې بای یې زیري ولګو زمونږ مقصد هغه جرګه کول نه هغه د الله نه غوښتنه نه هغه ورته وایي بچې پاتې شه ستا پکې څه کار نشته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودی ما ځان سره بوځه چونکې پلار یې وفات شوی د تره ورسره ډېره مینه وه بس ورته وایي زه راځه نو وبه دې زما د شپې 2 بجې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم روان شو د بیت الله شریف خواله ورسېدو نو 22 سرداران ولاړ دي چې هغوی شاته وکړه ابو طالب صاحب ته یې ویل دا دې څوک راوسته دا د ماشومانو کار دی تا د 9 کالو ماشوم ځان سره راوسته ته زموږ په زارۍ کې زموږ په قسم کې په منښته کې فرق راولي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ابو طالب صاحب وی ورور داسې چلو که ته وروستو کښېنه هغه ځای کې وروستو کښېنه د هغه ټولو سردارانو نه وروستو یې د 22 کسانو نه یې وروستو کښېنه هغې لګیا دي ټوله شپه الله پاک ته زارۍ کوي تفاسیر رالي ټوله شپه لګیا دي تر دې پورې چې غرمه شوه وي نور راوخته او خلک چې کوم دی نو په خولو کې ډوب شو او هغې وي خدای پاکه هله هغې به ستا د کور دا غلا پرېږدو چې ته په موږ باران راوورې په موږ راووره ونه راورېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغی نو د تره لمن یې ونیسله تره ورته وکتل ورته یې وایي ما تا درواره ونه وي چې هلته کې کښېنه هغه ورته وایي کاکاجي ما له پکې هم موقع راکړه که نه د 9 کالو دی ما له پکې هم موقع راکړه که نه زه هم څه وامه هغه ورته وایي دا د مکې غټ غټ سرداران دي 22 کسان دي دوی به ما پورې خاندې زه هلته کښېنه
پیغمبر علیه السلام بیا پر رو باندې لړو بس هلته کې وروستو کېناست وی د هغې حالت داسې شو د هغه ډېرې ګرمۍ نه چې څه کسان پکې بېهوش شو نو وی بیا د ابوطالب صاحب لمن وړه کېده چا شاته وکتل پیغمبر صلی الله وسلم ولاړو او ورته ویې تره زه څه وامه نه څه در راغلی نه یم صرف ستا نه مې دا خولې وچولې دا خلک را پرېوځي نو ما وی چې دا خولې د نه وچې کړمه نو خپل څادر یې راواغسته نو د هغه د مخ نه یې خولې وچه کړې د هغه پرې ډېره مینه راله چې ورته ته ته وګوره چې دې ما ته وایي ته چې څه وایې نو زه هغې له نه یم راغلی چې ته ما ته وایې دا ستا کار نه دی بس ټیک ده بس تا نه خو دا خولې وچومه که نه چې لږ غونته کې تا ته لږ ریلیف میلاو شي دا پرې ډېره مینه راله هغه ورته وایي ورواره داسې چلو که وروستو کښېنه پیغمبر علیهم السلام بیا لړو وروستو کېناست خلکو دا خبره اورېده وی دی کته نو بیا هغه یو کس ورته وایي چې دا ماشوم چې ته نه ده په روانه کې یو خبره وکړه چې که تاسو زه لږ پرېښودم نو تاسو به وګورئ چې زه یې څنګه غواړم نو دې لږ رامخکې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د ترې دوره حیا ساتله چې هغه نه خوله وچه کړه غږ یې ونه کړو خو چې وته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې ما لږ پرېږدی چې زه یې څنګه غواړم او دا څنګه نه کېږي نو هغه ورته وایي چې دا ماشوم رامخکې کې نو د ځای په ځای نه اوازونه شروع شي چې او مخکې یې راولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ابوطالب صاحب یې چې ورواره راشه راغی ورته یې وایي دا خلک وایي چې بس زه ټیک د ته وغواړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې کله تاسو غوښته تاسو زه وروستو کېنولی ما غځی تاسو وروستو شئ ما پرېږدی دلته کې مخکې تاسو وروستو لاړ شئ ټول چې څنګه هم زه وروستو کېنولی وم تاسو هغه ځای وروستو کېنئ زه به مخکې شم وایي شلو کسانو دا خبره ومنله شل کسان وروستو لاړو 12 کسان هغوی خو ځان ته څه وي هغوی ولاړو هغوی وایي نه موږ ماشوم ته وروستو کېږو که زمونږ په مخ کې دغه شانتې کولی شي د هغه ځای نه خو ودې کېږي ضرورت نشته پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان شي تاسو ضرورت نشته نو ما ته هم ضرورت نشته چغې خو تاسو وباسئ ما ته خو څه تکلیف نشته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لړو د هغې نه وروسته لړو نو هغه 12 کسانو پسې هغه 20 کسان را واپس شو چې که تاسو نه غواړئ که نه نو چې مونږ هم په زوره وروستو کړو حیا کې وروستو شئ او ورشه دی راولې ده د سوال مینت وکړې نو پیغمبر علیهم السلام پسې 12 کسان لړ غری وست پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې بس موږ هم وروستو کېږو نو هغه ټول وی هغه ورته وی چې ټول لکه څنګه چې زه هلته وروستو ناست وم ټول هغه ځای وروستو کېنئ ما دلته مخکې پرېږدی او زما تماشه کوئ چې څنګه غواړم یعنی الله پاک د هغې چې هغه لا بالغه نه و هغه امام کړو ټول سرداران وروستو لړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوازې ودرېدو وی اسمان ته دا سر لږ غونته داسې اوچت کړو وریه زې رالېږي چاپېره نو په دویمه پیره یې لږ نور داسې اوچت کړو نو بس په هغه ځای باندې باران شروع شو نو چې په درېیمه پیره یې داسې کړو په ټول مکه کې بس ګړز ګړز شو او دا تیزې هواګانې رالې او داسې عجیبه باران شو چې خلک بیا وتښتېد د ځای په ځای باندې چې اوس ځان ترې نه پټ کړو هر ځای هر ډنډو کې ډک شو نو یو غیبي اواز شو چې زما حبیبه د دې دومره تکلیف څه ضرورت و په تفسیر الفاظي د دې دومره تکلیف څه ضرورت و یو اشاره به دې داسې کړې وه او تا به کتلي وو چې ما ستا دپاره څه کوي بس وی خلکو چغې کړې بس لکه څنګه چې موږ دلته کې چې کوم دی نو سیاسي خلکو پسې چغې وهو چې هغوی څه کار وکړي که نه بس وی هغوی به وی چې محمد بس دا محمد چغې وي او د زنده‌باد موږ به ووایو د زنده‌باد چغې وي پیغمبر علیهم السلام هغه چې کوم دی نو واپس هغوی د یو جشن په شکل کې واپس بوتو الله پاک وی پیغمبر علیهم السلام دا ټول قدرتونه د چا دي دا د هغه ذات دي چې هغه د کائنات پیدا کړی دی د کائنات کې دا ټول اثر رسوخ دا د هغه دي هغه ذات دی چې څه کول غواړي نو کوي خو یو طریقې په یو طریقې کوي بې طریقې یو کار هم نه کوي مونځ ولته کې الله وی ما ته به په طریقه کې چاردام کې په طریقه به کې تیمم وی په طریقه به کې غسل وباسي په طریقه به کې بې ترتیب یو کار نه خو هر یو کار هغه د هغې دپاره طریقه ده نو الله پاک وایي په دې دین کې ما تاسو ته د غوښتنې طریقه ښولې ده تاسو د هغه پیغمبر امتیان یې
چې هغه لا پیغمبر نه په ماشوموالي کې هغه ما دومره رتبه ورکړې ده. دا به تاسو باندې زما یو احسان دی. ستاسو هر یو کار به قبلیږي، خو که چېرې تاسو هغه طریقه وکړئ چې هغه زما طریقه ده، هغه در رسول ده. ولې الله الذي الله هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه. دا دومره زیات قدرت والا ذات دی چې انسان یې تر اوسه پورې ناپ تولو نه کړی شو. وانزل من السماء ماء، د اسمان نه باران راوري. که انسان هر څومره بره ورسېدو، هر څومره ترقي وکړه، لیکن د خپل ضرورت بغیر د هغه باران نه نشي پوره کولی. چې هغه باران راوورېږي نو د ده ذرایي جوړ شي چې دی بیا ځان له د ځمکې نه هغه راوباسي. وسخر لکم الفلک لتجري فی البحر بامره، تابع کړي دي د ده لپاره کشتۍ، جهازونه، بیړۍ چې د ده لپاره سفر وکړي د ده د فیصلې مطابق، د ده لپاره سفر وکړي د ده د ضرورت مطابق. لتجري فی البحر بامره، چې د ده لپاره سفر وکړي د ده د فایدې دپاره. ګوره دې کې یو ښکلی مثال مفسرین ورکوي. وی ګوره یو کوتکاڼې ورته ښکته وغورځوه دې اوبو ته ویخلځي، او بحري بیړه پې ولاړئ چې په هغې باندې 500-600 جازئ، هغه نه ډوبېږي. الله پاک د انسان ته ښایي دغه بې ضرورته څیزو بس د اوبو د خپل هغه خصوصیت مطابق هغه اوبو ډوب کو، او د بل ستا د ضرورت دی. دا زما احسان دی په تا باندې چې هغه د اوبو په سر باندې ولاړ دی. وسخر لکم الانهار، تابع کړي دي ستاسو دپاره اوبو، هغه اوبو چې الله پاک ترې خپل چې کوم دی نه هغه کنټرول لري کي، نه هغه اوبه د انسان د تباهۍ سبب جوړ شي، سونامي ته جوړ شي. او چې کله الله وایي ما تابع کړي دي دې په لختو وړو وړو لختو کې راولي ګرځوي، هغه اوبه دته هېڅ هم نه وایي. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، او نور او سپوږمۍ پرلپسې ستاسو دپاره په خدمت کې لګیا دي. مسخر کړي دي ستاسو دپاره نور او سپوږمۍ دائبین چې مسلسل په خدمت کې دي، په خپل ټایم راخېږي، په خپل ټایم پرېوځي. وسخر لکم اللیل والنهار، شپه او ورځ هم دقه شان تابع کړي دي د انسان د ضرورت موافق. وآتاکم من کل ما سألتموه، او انسان تعالی هر هغه څیز درکړی دی چې ستا ضرورت ورته غوښتی دی. مفسرین وایي دي کې پټه معنا صبره دره، ډېر څیزونه تا نه دي غوښتي او درکړي دي، تا چې کوم غوښتي دی له په سر کې درکړي دي. انسان د الله نه نور نه دی غوښتی. یو ځای کې چې دی سوال کوي د نور، یو ځای کې د ستورو سپوږمو سوال کوي. الله ته پته چې دا در بار د فایدې دي. الله وایي دغه د لما بغیر د غوښتنې نه درکړي دي، چې تا کوم غوښتی دی امې د ناړو د سره منې کړي نه دي. لیکن د دې نه باوجود وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، که د الله انعامات شمیرل غواړي انسانه شمیر کې نشي راوستی. ان الانسان لظلوم کفار، بیا هم د داسې یو دومره مهربانه ذات نافرمانی کوي دا انسان. لظلوم، دې په ځان باندې ډېر زیاتې کوي. د الله بس وي ځان سره زیاتې کوي چې څومره نافرمانی کوي، څومره ناشکري کوي. کفار دې نه شکر دی، دې شکر نه وباسي. کده د الله په دې انعاماتو باندې شکر وباسلی، الله پاک بوله دا انعامات نورم سیوا کول او د ده لپاره بیا پیدې نورم سیوا وي. خو دې د هغې په باره کې معلومات نه کوي، دی دین پیژني نه، دی د الله پاک ذات سره تعلق جوړول نه غواړي. الله وایي بې تعلق او بې رحم کوم، نو که دې ما سره تعلق جوړ کړي نو چې دی به زه کوم ځای ته ورسوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الذي الله غزات خلق السماوات والارض، چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه. وانزل من السماء ماء، د اسمان نه باران راوري. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، په هغې سره زرغونه کوي د هر قسمه رزق د ده لپاره. وسخر لكم الفلک، د ده لپاره یې تابع کړي دی د دې انسان دپاره کشتۍ. لتجري فی البحر بامره، چې د ده فایدې دپاره دریاب کې ګرځي. وسخر لكم الانهار، اوبه یې هم د ده تابع کړي دي. وسخر لكم الشمس والقمر دائبین، او نور او سپوږمۍ د ده لپاره په خدمت کې لګیا دي. وسخر لكم اللیل والنهار، تابع کړي دي د شپه او ورځ. وآتاکم من کل ما سألتموه، او هر هغه انعام ورکوي چې دی یې غواړي. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، که انسان شمیرل غواړي د الله انعامات نشي شمیرلی. ان الانسان، خو بېشکه انسان چې دی لظلوم، ځان سره زیاتې کوونکی دی. کفار او ناشکره دی. الله